काफी जुमोना द तख्लीक आदम बयान स्तासु पे मख के रा रवान। द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइश और बिया दाग जन्नत ततलल बिया हजरत बीबी हवा दागन पैदा के दल ब्यागे सरा प जन्नत के दागन निकाह के दल ब्याद शैतान लाइन लग़ज़श दा बयान मा तफसील सरस्ता सुप मख के अर्ज करे। अजीजान यो खबरा मा तास तकड़े वचे द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम प जन्नत के सुमर मुदत रखड़े। मुदाय उठ के याद लरई द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम टोल उमर नहनीम सवा काल और नूह अलैहिस्सलाम उमर चे दे अगर 1010 साल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहनीम सवा काल वास करे कौम का। दा बयान बबियारुस्त राजी पदी नहनीम सवा काल उमर द आदम अलैहिस्सलाम के जमन तवारीख चीदी आददीन साकित थी दा वक्त सुमर दे द्वारों पर जन्नत के तेर खुदे न तासो अंदाजा हो लगा के देशी तासुदा हुआ प्लानी तारीख नन सबा हो पदे पाकिस्तान के उगो रही आर्यो सड़े मुहर्रिख थे और तारीख नहीं लकसंग जब पाकिस्तान के द अर्शी आजादी दा से पाकिस्तान के द तसनीफ हम आजादी दा कयो बिल्कुल नादान द जमाने रापासियों से किताब लिखल शोरों की और ब्या चापकोल लवर की न प्रेस पर बिस्मिल्लाह चाप की और दुकानदारा ने पर बिस्मिल्लाह खरसई दा तपो सोख न कई चाल करता दा किताब लिखले तो दे अहलम या तादी किताब न दा मवाद कम जना पैदा करी दे वजह ना तारीख पाकिस्तान उगो रही आगा गुल जड़ाए बपके उगो रही चे अकल बमुखल न दे वजह ना तारीख चे दे दगा वजह ना चे तारीख पर बाप दे दिन के इस वक्त में जका चे असली दिन चे दे आगा कुरान और हदीस या अक़वाल द आइम्मा मुज्तहिदीन या अक़वाल द आइम्मा मुहद्दिसीन या अक़वाल द फ़ुक़हा देन सेवा नूर टोल मन गड़त खबर पर उन माना यो मजलिस के चा तपोस
چې په نسوار او دس ماتيږي کنه او زپوي نو ما چې هغه مولا چې فتوا ورکړي و چې په نسوار او دس ماتيږي ما سره ناس او داسې مجلس کرانه خلکو ته پوس نو ما ورته وی چې په نسوارو او دس علاماتیږي کسړې بیوشش یا نسواری سړی نسوار چولو سره خلی وینا وکړه یا خلای په خوا او بتی وته اب پوکړې دي کده پولې دی هغه ماته شو نو بیا خو داس ماته او کدا نه شي نو بیا خو داس نه مات ایو د خدای قمقل پکې فاسد وې ده هوې چې ماتيږي فتوا ور کړې نو مالکماتی کی ده به مام پوي کی اخر دین خود یو ثابته او د یو قانون نامه ده دا خود چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه ده ما بم پوي بس هغه غریبم غله شو جواب یو خبره دادا چې دې خبرو کې دین قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه دین عبارت ته د سلور سيزونو ادله د شرع سلور آیات حدیث اجماع او قیاس دا سلور دلائل اول خبره به پایات کایات کې نو بیا به حدیث کی او که حدیث کې نو اجماع کې به اجماع کې نو بیا به قیاس قیاس سلورم دلیل ده د شرع او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث یو صحابي پیغمبر لګلو چال ته فیصله پڅ شي کې هغه ورته به کتاب الله زبال ته د ملک فیصله د خدای په قران وفعل لم تجد که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته وستا په سنت وبکو زما سنتو کې پیدا نکړه بیا ورته اجتهد برای یا رسول الله زبا اجتهاد بالرای بیا کوم پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي زما او ستا رای دواړو برابر بیا به اجتهاد اس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري اجتهاد و هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حديث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد هغه په مقام د اجتهاد خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه ده یا لکه زمون په دین کې پلانې کارونه کې پلاني پیر ویلی نه د پیر قول قانون نه ده د بزرگ قول قانون نه ده قانون موجود ده نو بیا د بل چا قول قانون نشي دا یاد لرئ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې زکا چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړ
بیا قرآن وی چې دی دوارو ته الله وی چې اسکن انت وزوجک الجنه فکلا منها رغدا حيث شئتما. تو استا بیبی په دې جنت کې اوسېږي، خوري اوس کوي چې چا تم رضا وشي، لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. دی بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي. معلومی کی دا چې سکافي وخت دوی په جنت اوس بوټه څه شی او دې کې دایمه او اختلاف. څوک وایي څه بوټه او څوک وایي څه بوټه. بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانا نیمه آدم علیہ السلام خوړه او نیمه بی بی حوا. اوس وی خوړه ولې ځکه چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړ. دلته دوه خبرې، یا خدا چې آدم علیہ السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار او یا دا خبره چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه، ځکه دا قرآن ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې دوارو ته قسم وخوړ چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی ای دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړ ټول عمر په جنت کې پاتې شي، او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي، او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباسي. دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بی بی حوا. نو الله ورته فرمایل چې اوځي د جنت نبار. بی بی حوا په جده کې راو ورزیدا او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راو. 300 کال دا دواړه جدا و. الله ته التجا وکړه چې سچ وشو اخو اے الله اوس راته د معافی چلو خای معاف کیږي بس. الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړې، وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. خدا کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو نه وګرځو. دا وظیفه 300 کال. عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کالا بی بی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانه کوي چې غیبت سره مونږ بچو. او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګوره، بے پروايي ګوره. ذکریا علیہ السلام چې قوم ورپسې شو منډه کړی
چې منډې کړې نو یو ونې له وی چې پناه راکړه نو ونه په منځ دوه شوه او ذکریا علیه السلام پکې ورننوته بیا یو ځای خدای ورته وی خاص زما په موجودګي کې تاونې نه پناه څنګه وغوښته قوم ارکه خدونه د پاسه د توی کدي आवाज وکړو کار به خراب شور بنک په دامن زید وځای کو راي تاسو خیالو یوسف علی السلام د خوب په تعبیر ډیر خطه یو سړی له د خوب تعبیر کو ورته وی چې کجیل نووتی تبه د بادشاہ خادم ولګي ستاد خوب دا تعبیر دی او که بادشاہ سره ولګي دي نو لږ زما شپارس ورته الله ورته فرمایل چې ښا زلیخی چې په کوټو کې بند کړي وي او مان د امدادو غوښتنو د تاخانونو ممره وېستي او است په جیل کې دي سړی ته وی چې خدای ته بادشاہ ته زما شپارس نو حکم راغی او د یوسف علی السلام قید 12 کال اندازه کوي مونږ خو غرق یو تبای زمونږ د نجات لار نخکاری ګوره چا سو پورې چې د قانون تعلق ده نو زمونږ د نجات لار نه دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه ده دا عذاب ده عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذات په بندا د تکیا وکړه نن دې سبب نه بیا به چل او یا بست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي تاسو خیال را نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاکوي چې دا وظیفه کوا زما خوخه ده چې هر کلمه معاف کړي استاد بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړه چې ته صاحب زور دې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیہ السلام پتا ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې مې پوي کچري او لوی پیر مقام ډیرو چته او کدا طالبان چې دي دا وظیفه خوري او په جماعتونو کې ډیر دي د دې مقام چا هغه ورته صاحب د هغه سړي مقام چته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ول دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپي او دا بس ول ما به چې شمدید پوي ول ډیر خطر آزاد د شپې راوتی دي دواړه د پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دروازه ټکولې دا سوکه او وزیر ورته وې بادشاہ ور سره ده چې جبرائیل علیہ السلام خاول په خیر رااله وساخو خرو عادت څه په دوی چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته راځي وزه جبرائیل علیہ السلام مو خدای وی چې نور خواري مکوا بس ته مې او رسول خپل مرتبه تسبیح مسبیال ته لړ کړی دي و مړه دومره لیټ شو زما بیره تبا شو په وظیفو کولو ول خان بادشاہ ته ویل پوه شو کافرم شو ورپس ورازاوس جمعه تراغله د طالب دیو بلا کړی دا د سرشمو د تیلو کتاب ګو دروازه ټکولې ول سو کې ول جبرائیل علیہ السلام خدای وی چې خواري مکه او امده سي بدی مولا ک په خوا د طالبانو باندې غټي غټي کوتا کې ګرځول ا کوتک ته لاس کړي ول درګه چې ستړي مشي درته او چې دروازې ته راغله بادشاہ او وزیر دواړو منډه کړي دا ول درګي کنه
دا جبرائیل دا سے خوار دے چې ما پسې راځي چې زه ته لاړم نو بادشاہ ورته ما دا ومنله چې مقام دا هغه چا اوچت دی چې چا علم کړی. تاسو خیال را نو عرض مې داو چې